السلام علیکم، زه یم محمد عمیر د جیسی نیوز سره پشاور کې. دې وخت کې موږ د سربند علاقه کې ولاړ یو چې د هغه څنګو لنډي بالا ده. دلته موږ راغلي یو چې د خلکو نه رایه واخلو چې آیا دوی د حاضر دور وخت کې د حکومت د څه ګیلې شکوې دي یا د هغې چې کوم دی څه تمنا ساتي. دې باره کې مختلف خبرې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو ادینه کوو. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم جیر خان الله دی، سربند اوسېدونکی. پیله دا خو ووایه که نه چې د نواز شریف نااهل شو سپریم کورټ، دا یې ښه وکړ یا بد؟ دا خو ډېر ښه کار وشو چې نااهله شو، ځکه چې هغه قابل ته دی. نواز شریف چې خپلې صوبې دپاره خپل سوچ کوي، هغې سره نور ملک غم نشته دی. څنګه چې تاسو وکتل چې نن دور د پی ټي آی راغلی دی او هغې ګټلې په کې پي کې ده، خو هغې سره ټول غم د ټول ملک غم دی ورسره چې او هغې کې پي کې هم ښه کارونه وکړه. خو هغه تاسو کتلی شئ چې هغې په پنجاب کې هم کارونه وکړه، په سند کې هم وکړه، بلوچستان کې هم لګیا دی. او الله زموږ دا امید دی، زموږ دا خواهش دی چې الله دې هغه وزیر اعظم راولي چې هغه د یو پارټۍ چیرمین دی په یو کې پي کې یو ورکوټې غونته حکومت کې هغه دومره هر څه وکړه. نو امید دی هغې نه موږ تمه لرو چې هغه بیا آینده هم ډېر ښه کارونه وکړي. نواز شریف چونکې کارونه یې ډېر کړي دي که نه، په هر یو کار کې کرپشن و، هغې هر چې سم کول هغې ځان دپاره. نواز شریف حکومت خو که د عمران خان؟ چې موږ د عمران خان حکومت خو ولې خو؟ هغې چې کوم سچویشن دلته زموږ په دې ملک کې دا ډرون شو، دماکې شوې، نو د هغې ریشو تقریبا 1% هم کمه شوه. تاسو به په دې 4 کالو کې کتلي چې دلته نه څه دماکو شوه، نه څه دهشتګردي شوه، نه څه داسې واقعه شوه چې زموږ خلک پرې خفه شي. د عوامو فایده د نواز شریف په حکومت کې وه یا د عمران خان چې راغودېږو؟ صحیح ده، د عمران خان حکومت عوام دپاره لږ سخت ثابت شو چې عوام ظاهر ګوري، او عمران خان هغه اسمبلی کې چند راوستو، هغه صحیح ده اوس هم په مزه مزه لګیا دی، ډېر کارونه وکړه او مې لګیا د هغې کارونه پینټینګ کې روان دي. او نواز شریف هغه کار کوي چې کوم کې د هغه خپل ذاتي مفاد دي، هغه خپل مفاد پسې دي، هغه د عوام بلې نه ګوري. که موټروی شو هغې کې غټ کرپشن دی، که میټرو شو هغې کې غټ کرپشن کې دی. نور بس هر یو ډینګي باره کې څه وایي چې د ډینګي علاج راووتلو، ډاکټرز راغلل یا نه؟ ډینګي زه خپله د یو هاسپټل ورکر یم او د دې علاج لا اوسه پورې په دې ډېرې غټې ریسرچ وشوې، خو لا د دې داسې علاج نه راوتی چې یو کس ووایي چې یاره د دې دا سپیشل علاج دی، دا ټریټمنټ کېږي. چې هر یو ملک کې هم د دې ټریټمنټ څه علاج وی، نو امید دی پاکستان والا هم دا ریکارډ کړی و. دا ذمه دار د عمران حکومت دی یا پھر نواز شریف؟ چې د دې ډینګي عمران خان ذمه دار دی یا وفات؟ نه چې دا خو د الله طرفه دی، چې دې کې خو د سیاست نه راولي، ځکه چې یو شي په بیمارۍ دا صفا خلکو ته پته چې دا یو ماشي د وجې کېږي، دې کې د عمران خان لا نواز شریف څه قصور نشته دی. ټریټمنټ خو یې پکار دی که نه؟ یو خبره دا ده، موږ له یو موبلنګ ټیم پکار و چې کلي په کلي ګرځېدی، ته دې ویکسینیشن یې کولې، دې لپاره څه ټریپونه وغیره وې هغې ټریټمنټ کولې، دا پکار دی. ګوډ یار، مهرباني. السلام علیکم.